هغه کس چې جهنم په هغه حرام دی او هغه په جهنم حرام دی. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښا او دا عمل ګوره ډیر کم شوی دی. یاد ساتئ ښا په بازار کې دا عمل ډیر شارټ دی. هغه کم یو دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او ترمذی شریف کې حدیث مبارک دی صحابه ته وایي زه تاسو ته هغه کس وښیما چې هغه به جهنم ته نه ځي یعنی جهنم اور په حرام دی او د جهنم په اور حرام دی. صحابه د الله رسول هغه څوک دی؟ الله الله الله. نبی اسلام فرمایي که نه هر هغه کس چې په طبیعت کې نرمي الله 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 په نرمۍ سره د خلکو خبرې برداشت کوي او د خلکو سره په نرمۍ خبره کوي په خندا پیشانۍ سره خلکو سره میلاویږي. او تاسو ته پته ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان سره خندا پیشانۍ سره میلاو شي دام صدقه ده. یعنی زه د چا سره میلاو شوم او ما هسې په خوش مزاجۍ هغه مخ چې هغه رونق یا هغه کولاو مخ ورسره میلاو شي دام ګورې صدقه ده ښه. نو جناب دا چهرې ډېرې کمې دي. نن سبا هر یو به دا چل کړی تندی داسې راړتولې ورته وایي چې خدای پاکه خواله وله نه ورتلی. یاد ساتئ زما نبي فرمایي زما د نبوت ټول نچوړ اخلاق دی او بیا په اخلاقو کې بهترین درجه څه ده؟ هغه نرم لهجه ده. نرم لهجه ده. چا سره چې میلاویږي په نرمه لهجه کې میلاویږه. چا سره چې میلاویږي په خندا پیشانۍ سره میلاویږه. مسکراهټ په دې خولو په شونډو باندې راوله په دې اراده باندې چې دا زما نبی حکم دی. نو یاد ساته والله د جهنم اور پتا باندې حرامي. دا زه نه وایم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښه. او چې دا تندی در راټولې داسې که نه نو والله بس دی د ټولو به د زړه چاودي. یو کس په دله خواله نه راځي. نو هر ځای کې چې د مخلوق سره محبت کول دا د ایمان څه ده؟ دا نښه ده. الله مو خوشحاله کیږي.